बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د اختر په ورځ باندې مسلمانان یو بل له تحفې تحائف لیږي او په دې تحفو تحائفو باندې مسلمانان یو بل نه ډېر زیات خوشحالیږي. دارنګې ستاسو او زمونږه چې کم مړي په خاندانونو کې شوي وي نو هغه مړو له هم څه تحفې تحائف کم از کم د اختر په ورځ باندې خو لیږل پکار وي. اوس مونږ چې یو بل له تحفې تحائف لیږو نو هغه قابل استعمال وي او که مونږ دا خوړل سکل خپلو مړو له بطور تحفه ولیږو نو دا خوړل سکل د هغوی په کار نه راځي، هغوی ته د دې نه څه فایده نه رسي، هغوی ته د نیکو اعمالو او د ثوابونو ضرورت دی. نو حضور علیه السلام فرمایلی دي وی د اختر په ورځ باندې چې کوم بنده 300 ځله سبحان الله وبحمده دا وظیفه وکړله او خپلو مړو ته یې وبخله نو رب العالمین به دغې مړو له قبرونو ته 1000 انوارات یعنی 1000 قسمه رحمتونه او برکتونه ولیږي. او بیا چې کله دا کم بنده دا وظیفه بخلې دا دی چې کله وفات شي نو دغه 1000 قسمه انوارات او برکات د په لحد کې د انتظار بکوي. نو تاسو د اختر په ورځ باندې 300 ځله سبحان الله وبحمده دا وظیفه وکړئ، په خپل ځان لم ثواب توخه کې او خپل د خاندان وي که د خاندان نه بهر څومره مړي وي هغه ټولو ته دا ثوابونه وبخئ. الله رب العالمین به هغوی ته هم دغه تحفه او ثوابونه ورسوي او ستاسو په لحد کې به ستاسو انتظار دغه رحمتونه کوي. मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।